د ډېرو ملګرو په سر درد راځي. د ډېرو ملګرو په سر باندې درد راځي، نو تاسو به مختلفو ډاکټرانو سره هم میلاو شوي یئ. د دې د علاج دپاره مو مختلف کوششونه هم کړي وي، مختلف میډیسن به مو هم استعمال کړي وي. د دې مین وجه چې کوم دا نو د انټرنیټ استعمال دی. یعنې زیات تر د انټرنیټ استعمال خلک د شپې کوي. د شپې په ټایم کې هغه هم په تیاره کې زیات خلک اکثر کمبل بستره په سر واچوي او هغې هم انټرنیټ استعمالوي، موبایل استعمالوي. د موبایل چې دا کوم سکرین وي د دې دا لایټ هم ډېر تیز وي، نو په هغې وجه باندې ټوله شپه د انټرنیټ استعمال وکړي، د موبایل استعمال وکړي، مختلف یعنې فلمونه یا ډرامې مختلف شیونه وګوري، ویب سایټس وګوري. نو د هغې وجې نه د سترګو هم مشکلات راځي، سترګې هم سرې کېږي، سترګو ته درد هم میلاویږي، سترګې درد هم کوي او په سر هم درد وي. نو تاسو که د مختلفو ډاکټرانو سره هم میلاو شوي یې، دې لپاره مو چیک اپ هم کړی وي، نو تاسو ته به ډاکټر وایي چې ستاسو سیسټم ټیک دی، یعنې سترګې مو صحیح دي، سر درد داسې څه قسمه بیماري تکلیف تاسو ته نشته. خو بیا به هم تاسو ته هغه مشکلات وي، هغه تکلیف به وي. نو د هغې مین وجه دا ده چې کله هم مونږ د انټرنیټ استعمال زیات کوو، هغه هم د شپې په ټایم کې، یعنې په تیاره ټایم کې، نو د هغې نه مونږ ته دا مشکلات جوړ کېږي. د هغې حل دا دی چې د شپې ټایم مونږ کله موبایل استعمالوو، نو اول خو دا ده چې ډېر زیات استعمالول نه دي پکار، د هغې نه پرهیز پکار دی. دویمه دا ده چې که بیا هم ضرورت وي نو په موبایل باندې لایټ ډېر انتهایي کمول پکار دي، او عام چې کوم لایټ وي، د بجلۍ چې کوم لایټونه زموږ سره کور کې لګېدلي وي، کمره کې لګېدلي وي، نو هغه آن کول پکار دي او د هغې سره سره د استعمالول پکار دي. یعنې چې مو کمره مکمل تیاره شي، مکمل لایټ اف شي او تا کله موبایل استعمالوي، نو د دغې وجې نه د سړي په سر هم درد راځي او ورسره د سترګو هم مشکلات راځي، سترګې هم درد کوي، د سړي خوب هم ورکېږي، خوب هم ختمېږي، سړي ته ټینشن هم جوړېږي او یو مشکلات سړي ته پیدا کېږي. یعنې که خوب هم کې نو د خوب سره سره به بیا سړي ته داسې مشکلات وي چې د سړي هغه کم یعنې وجود ته چې کم سکون میلاوي، هغه سکون سړي ته نه وي میلاو، هغه سړی په مشکله کې وي. نو تاسو به دا سوچ کوئ چې ماته څه بیماري ده، څه وجه ده، نو دا به تاسو ته هېڅ قسمه بیماري هم نه وي. خو مین وجه هم دغه ده چې د شپې په تیاره کې تاسو موبایل استعمالوئ، ډېر زیات یې استعمالوئ. نو د موبایل استعمال لږ کم کړئ او که بیا هم ستاسو ضرورت وي موبایل استعمالوئ، نو د شپې په ټایم کې په تیاره کې په موبایل باندې رڼا چې کوم ده نو هغه ډېره انتهایي کمه ساتئ. نو په دې وجه باندې به بیا تاسو ته د سر درد هم نه وي او تاسو ته به د سترګو مسله هم نه وي. که کومو کسانو ته دا مسله راغلې وي نو هغه یو ورځ دوو دپاره خپل موبایل استعمالول بند کړئ، انشاءالله چې دغه مسله به ستاسو خود به خود حل شي، بغیر د ډاکټر نه، بغیر د څه میډیسن نه. یعنې دا زما خپله د یو تجربې خبره ده چې ما سره هم دغه مسله راغلې وه، نو په دې وجه ما تاسو سره شیر کړه چې یاره که تاسو چاته هم داسې قسمه مشکله وي نو هغه به د دې سره حل شي. نو هم داسې وکړئ د انټرنیټ استعمال لږ کم کړئ، د موبایل استعمال کم کړئ، نو ستاسو هم دغه مسله حل شي. که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو سره یې شریکه کړئ، زموږ د فیسبوک پیج چې کوم دی نو هغه لایک کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. اوس ماله راکړئ اجازت، د لوی الله په امان.